على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دا څوک چې کوم ځای نه راشي کنه دا غځای خبرې کوي امریکایي والا چې راشي امریکایي خبرې کوي ټرمپ داسې و هلته داسې اصولو پابندي را مکې والا چې راشي جو هغه حجر اسود مې ښکل کو خلقو په ټیله کې هغه ځای ته ورسوله ما په بره چت کې مې کاو مونږ هم اوس چونکې د اعتکاف نه راغلي یو رمضان میاشت تېره شوې ده او د دې د قرآن سره څه کال توجه په دې وه چې قرآن ته نږدې شي نو هغه یو تاثر و نو موږ چونکې اوس روژه تېره شوې ده په روژه کې بیا اعتکاف تېر شوی دی نو موږ وایي چې دا د قرآن په حواله باندې لږ داسې هغه ناشنا خبرې وکړو چې هغه موږ ورته فکر نه وي اگر چې وایي چې دغه چې دی که نه تن بې روح سے بیزار ہے حق یو لایې وي که نه یو هسې ډډي لایو دا دی چې ته ایکټ وې خبره معنی ته سوچ کې چیرې دا کار داسې روان دی لکه اوس موږ سبق چې وی نو دا مولانا احسان صاحب چې کومې خبرې کولې موږ سره پکې شیر کوو یا د وقتي مثالونه موږ پیش کولو دا لایو او ډېر دی چې لکه سړی د امین صاحب په شان ودی ورته هغه چې کال یې راشي نو بیا پاسي او یاره چې څه وی یاره خدای شته زما خو ته فکر نه و نو سړي ما ته یاره پلانې راغلی زموږ په کلي کې ډېر ښه تقریر کوه نو ما ورته د بد ویمه یاره څه وې نو هغه وی خدای شته زما ورته فکر نه و نو موږ ورته لږ فکر کوو که نه چې یاره دا څه دی الله تعالی په دې باندې ډېر مین دی چې ستا زما دې کلام ته ستا فکر یې ډېرو کمو خلقو دې ته فکر دی لکه دا علامه اقبال وایي چې ما کله قرآن راواغست په لاس کې زما پلانه نور محمد نوم الله دې وبخي نو ما ته چې بچیے څه کوې ما چې قرآن دی وی چې دا اس کو اس طرح پڑھو جیسا کہ یہ تم پر نازل ہو رہا ہے پھر تمہیں اس کا مزہ آ جائے گا نو هغه قرآن چې دی د هغې موضوع وی څه ده ټاپک څه دی وی انسان دی وی د دې صحیح پته په دې لګي چې الله تعالی په تا پنځه مونځونه فرض کړي دا واحد عبادت دی چې په دې خدای کمپرومایز نه کوي لکه خامخا به یې کې دې ته هغه سړي وي زیرو ټالرنس زیرو ټالرنس دا چې دا نشي کېدی چې ترې مونځ نه کوې ترې ټیک سړی مونځ به خامخا کول غواړي نه بیا چې نه پنځه واړه به کوې په پنځو کې به درې مونځونه الو کوې چې ته قرآن اورې او هغه یې تا ته ویې ته دا درې پکې داسې دي چې په قرت دی په زوره داسې ګپ خو نه دی نو بیا به هغه یې ته ستا فکر نو بیا چې کوم وانورې نو په هغې سلسله کې به ته بیا خپله سوچ کې نو قرآن به تن بی روح سے بیزار ہے حق الله چې دی هغه بی روح خلق وخت نه خدای زند اونکا خدا ہے خدای پاک په خپله ژوندی دی نو دا ژوندي خلق یې خوښي نو هغه سړي خبره کوله وی تاسو جومات ته چې د مولوي صاحب مخې ته ولاړي نو دی قرآن وی ماښام مانځله مثلا موږ تلي وو نو ماښام په مانځه کې چې مولوي صاحب قرآن وی نو هغه قرآن هغه سړی به امامتۍ ته مخکې کېږي چې قرآن وی هغه سړی به کېږي چې هغه قرت ښیي هغه سړی به وي چې هغه تجوید وي هغه ښه په طریقه وي هغه سړی به مخکې نو چې ته پسې ولاړ نه وي ما خو داسې مخصوصه کړه چې دا خو زمونږ امام نه دی دا خو زمونږ باندې راپورټ کوي خدای پاک ته یہ ہمارے خلاف اللہ کے عدالت میں شکایت درج کر رہا ہے ودا څنګه وی خو موږ شاته ولاړو وی هغه وی چې ارایت الذي یکذب بالدین ماښام مونځو نه چې دا خو په ما پسې شاته ولاړ دي خو قیامت منډي نه د قیامت غم ورسره شته نه دا خو یې زمونږ هلته وی چې څنګه ورسره نشته وی فذلک الذي یدع الیتیم دا خو هغه خلق دی چې د دې په کور کې کم یتیمانان دي هغه د دیوالونو نه تنبی که هغه وراره دی که هغه ورېره ده او دا هغه سخر دی چې هغه خپل انګور ته وایي چې زه تا رخپې نه نیسم راکاږم دی ستا زما نه څوک تپوس کوي ځکه چې دا د ورېره ده ورور یې مړ دی جو هغه یتیمه ده که نه یتیم خورۍ ورته میلاو شوی دی جو هغه هم په دقړو باندې وخي که یتیم پاکستان ورته میلاو شو جو هر ورځ خپلې تنخواګانې به بړاوئ او چې کوم ټوري جو په هغې کې به ټول په شریکه ځي او ځکه چې یتیم پاکستان دی د هغې د پیسې دي چې هر څه چې دی ورسره وکړل نو دا خو وی چې زمونږ خلاف شکایت دی دا خو ټول مونږ یو هغه غالبا ظاهرشاه باچا خبره کړې وه چې هغه یو سړی تللی و ګوهر رحمان صاحب له ترجمې له چې په دویم ورځ سامان تړلی او را روان شوی
نو چا ورته وی چې کاکا ولې وی چې دې مولوي صاحب خو زه لیدلی ما او ټول ما ته اورونې کوي نو خو چې زه ورته مخامخ ناست یم نو په قرآن هغه وی نه دا د قرآن دا مزاج داسې دی چې دا داسې ښکاري لکه سړی چې دا ما ته وایي نو دا چې ته لا یې نالو به یې تا ته وایي د هغه ورته څه وی چې بیا ورپسې بیا وایي چې فذلک الذي یدع الیتیم وی بیا ورپسې وی چې ولا یخض علی طعام المسکین لکه دا سړی خو ګوډ دی په لاس کې لخته روي چې دته فالج شوی دا کوم ځای ورته شوی وی دا ملیشیا ته تللی او ګټې پیسې ګټلې او جو پیسې په ګټه ګټه کې دا شو اوس یې بچي نار دي وایي څنګه یې ښیه وایي او چې ښیم جو دی ته تېر شو نو وی دا ستا سره چې دا چې پیسې دي نو دا خو ستا خلاف شکایت کوي چې دی خو تېر شو سلام یې ورته وکړو او اړو سست یې ورته ونه کړو چې زما مناسب څه خدمت شته ولا یخذ علی طعام المسکین دا مسکین دی که نه مسکین نور څه ته وایي چې سړی د ګټې وټي او هغه د ګټې وټې نه پرېوځي او بچي سکول ته ځي فیس ورسره نه ته ورته ست نه کوي نو څوک به ورته کوي نو دا ولا یخذ علی طعام المسکین او بیا تاسو کې وایي بیا را باندې بل راپورټ وکوي چې دې مون نه کوي دا په دې ډاکټرانو کې چې ته ګورې که چې کوم ځای کلینیک وي نو هلته خواته جومات خو به نه وي خو کوي جومات نو یو ډاکټر صاحب په منځ کې نه مریضان یې پکې مریضان نه خو د مریضانو اټینډنټ سي اجو زیاده زیاده یو دوه بابوګان به راوتي که تاسو پر خپل پته نه کړو ما په خپلو کې چې څومره کتلي نو یو نه نو ما ورته لکه زه خو هلته ستاسو کلینیک نو هلته هم په یو نه وای چې اوس تاسو دلته شفټ شوي دلته هم یو نه دا تاسو کله کوئ دا ولې فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون مونځ خو ته ډویرې دي چې پروګرام کوي که نه په پروګرام کې دی څه وایي وایي ټي بریک یا وایي چې لنچ بریک غرمې لپاره به چوټي کوو خو دا پکې نه وایي چې ظهر پریر بریک دا ته ډویرې د حکومتي نظامونه چې جلسه وي نو جلسه دې ته وایي چې مونځ به پکې پاتې کوو او چې واده وي نو واده دې ته وایي چې مونځ به پکې پاتې کوو کوم شی چې پکې سر خوري او مونځ خوري دا خو زمونږ خلاف شکایت کوي دی زه پسې شاته ولاړ یم معموله تنخواه ورکوم هم دی لګیا دی زما خلاف خبرې کوي وی نور څه کوي وی الذین هم عن صلاتهم ساهون الذین یراؤون وی دی خو الو پیسې ورکوي چې میډیا والا راشي چې میډیا والا نه او ریپورټینګ نه نو دی وایي چې ورکه وی راغلی دي نو وی او راغلی دي نو وایي چې دی چېرته په دغه کې په هغه کار کې دلچسپي نه لي وایي د ده د اخلاص سره د انفاق سره د دې سره څه کار نه د ده د اشتهار سره ټول کاري هلکه وی راغستې وو وی غټه سرخي وه که وړه سرخي وه وی دا خو زما خلاف شکایت کوي دی جماعت ته بیا زمانځل نه راځم وی الذي ویمنعون الماعون او داسې خلق راپسې شاته ولاړ دی چې نه چاله اندر پای ورکوي وایي چې نه دی ماتی بیا نه چاله کرسی ورکوي نو هغه سړي ته تبلیغي جماعت ګروپ راغی نو هلته ولاړ دی نو هغه امیر صاحب پکې بوډا دی نو هغه راځي نو هغې دغه دکاندار ته وایي دا کرسی راکړې چې موږ د امیر صاحب پکې کښېني ګاډی راځي نو موږ پرې ځو نو هغه ورته دا ماته ده نو هغه ته ما لکه دا خو ماته نه وه نو هغه وی دا ولې وی دي زما پلار یې چیرې له به ولې موږ یې بقله راوستو نو زه ولې کرسی ورکړم دی هغه له کرسۍ هم بیا نه ورکوي ویمنعون الماعون چې دی هغه وایي هلکه موږ له کټ بس وایي دا کټ بس پره د چا پلار پوره کړي نو وایي دا چې کوم دی زموږ نه کټ اوسي مریض د ګوکن نه راولي چې زموږ نه کټ اوسي بیا خو راوړي نه ځکه چې مریض یا پېښور ته لاړ شي یا مړ شي جو هغه کټ پکې ورک شي نو هغه وایي چې ما خو د کټونو بیړه غرقه شوه نو ما تا خو کټونو بیړه غرقه شوه خو چتونه دې سو جوړ کړل د دې هسپتال خو څه برکات هم دي چې هغې د وجې نه ته چت جوړی نو الله تعالی چې کله دی خبره کړم دا سړی ګیلمن شو د وی چېرې دا خو عجیبه مولوي صاحب دی دا ما ډېره نیولی چې زما شکایت وکړي ټول په ما پسې لګیا وو دې ته وایي زنده انسان سره که بیا دې انسان ته چې الله تعالی کومې خبره کړې درې کارونه ورته ښولي یو ورته دا ښولي عام انسانان چې هغه وایي وما خلقت الجن والانس دا رسه الا لیعبدون دا مراسم عبودیت دپاره ما چې پیدا کړي یې تاسو نو که هغه ته یې که پیری دی نو ته به عبادت کوې نو دا خو مې ټولو خلقو ته ووایي چې په نوم انسان دی نو عبادت به کوي نو چې کله ته وایي چې کلمه مې وویله نو بیا وایي چېرې دویم نمبر کار به څه کوې وایي ځان ته ګوره ولتکم منکم امة یدعون الی الخیر بیا به دعوت کوې که نه بیا به خلقو ته وینا کوي بیا به خلقو ته ورټه کوي بیا به په خلقو پسې ځي بیا به په خلقو پسې روزه لګوي بیا په خلقو پسې تبلیغي وفود بیا به په خلقو پسې ګشتونه کوي بیا به د خلقو سره ملاقاتونه کوي او هغې ته به بیا د خیر خبره رسې دا چې ستا په لاس کې وس نه نو بیا خو دغه یو کار دی دا ستا ذمهواري اجرا به کوې که دا نه کوې نو یو وخت به داسې راشي چې تاسو به د خدای نه دعاګانې غواړئ یا خدای به یې دعا نه قبلوي دعاګانې به دې نه قبلیږي نو په دې هم ګورې هسې نه چې ته وایې چې دا کار مې پوره دی وایي نه کنتم خیر امة اخرجت للناس
اسې نه چې ته په دې باندې یوه صبر وکې، ته خو غوره امت یې، ته خو به حکم کې او حکم به الو کوي چې ستا اقتداري وی الاسلام یعلی ولا یعلی علیه. داسې اسلام نه چې د هغې د پاسه نور خلقي، هغه اسلام چې د اسلام د نورو د پاسه وي. هسې تاسو په دې بونیر کې وګورئ دا روژې میاشت تېره شوه، نو په دا روژه زموږ ځکه ښه چې اسلام غالب و، نو چېرته هوټل هم کولاو نه وې او د ورځې خلقو خوراک هم نه کو، نو مزه یې کوله. نو چې اوس ته په یورپ کې چې شي نو هلته کې ټول خلق چې دی خوراک